حق پہچان سشر صاحبانو واور حق پہچان دا ولایت تے دا زدکڑے دا خبر حق پہچان سشر ولایت تبے چھ دا حق پہچان ولایت سنگ دے صاحبانو ځان په پوي کړئ ولایت دا د حق پہچان دی حق معیار دی ځکه هغې پورې څوک د رب ولی کیدی نشي چې رب خوښ ني رب ته قریب ني رب ته نږدې ني هغې څو پورې څوک ولی حقیقي کیدی نشي او رب هغه کس خوښېدی نشي چې هغه په دین ني هغه په اسلام ني هغه په حق لار ني آگے پورے دا کس رب خوخیدی نشی چې کله انسان په نیغه لاري په صراط مستقیمی په شریعتی په دینی رب خوښ شي چې رب خوښ شي د رب دوست او ولی شي او چې کله انسان ولی شي دا په غلطه باندې نشي کیدی چې رب ولی دی پته لګي چې په حق دی ورنه که په حق نه وی د رب ولی به نه وی دا یاد لرئ معیار پہچان دا حق دا سشری دا ولایت تے چی څوک دا خدای دوست تے آگے پوری څوک دا رب دوست کی دیشی چی پا دین باندے نیغ نی روان شریعت دین محمدی صحیح پا طریقہ باندے نفالو کئی خدای پاک دوست کی دیشی رب دوست نشی کی دی چی ترڅو پوری انسان په صراط مستقیم نی ترڅو پورې انسان په شریعت په لار نی دین په لار نی رسول الله یا په صحیح طریقه باندې صحابه کرام یا په صحیح طریقه باندې ائمه اربعه اور سره تابعین تبع تابعین سلف صالحین یا په صحیح طریقه باندې نی فالو کړي دین باندې صحیح عمل نی کړی په قرآن یا صحیح عمل نی کړی دا انسان ولی د رب نشی کیدی خو چې کله انسان ولی د رب شو خدای ته قریب شو خدای پاک دوست شو دا انسان بیا په غلطه باندې نشی کیدی او چې یو شی په غلطه باندې نشی کیدی دې ته ویل کېږي د حق پہچان او د حق معیار نو خبره دا ده چې ما هغې نه تپوس وکړه او ما ده نه تپوس وکړه هغه عالم دی ما ته دا ووي دام عالم دے ماتے دووی بے شک تا تا بیویلی او ٹک دا خبر بیم صحیح خدا پا ذہن کر سروا چوا چے چا عالم کی دل دا دے خبر دلیل نہ دے چے دا پا حق باندے دے عالم بھی او پا حق باندے بنی ولی ضروری دا نہ دا ضروری چے څوک ولی زا دا دغه ستاسو زمانی مونگو تاسو زمانہ کی دغو ٹکی نم خلقو گپ شپ جوڑ کڑے رہے گا نا اگر گپ شپ والا خلق نار تا یادوما چې نن زمانہ کې هر سړی چې دی نو پیری طریقت او رهبری شریعت هر دویم کس لګیا دی او ځان ته چې دی پته نه لګي کوم القابات قطب الاقطاب او غوث الزمان او فلان تاسو یې پیژنئ نه هغه خلک نه یادوم زه سلف یادوم مشران یادوم چې کوم تیر شوي دي یا په اوس وخت کې د دین د اسلام په معیار باندې څه دي برابر دي په دین باندې عمل کوونکي دي او دین باندې انسان کله عمل کړی شي چې ته دین نه خبرې چې دین نه خبر نه په دین باندې عمل ممکن دی سوال نه پیدا کوي دی وجنا دا اولیاء یادوما چې یو ځل انسان په صحیح طریقه باندې د رب ولی شو دا انسان په حق باندې دی دا انسان د رب دوست دی چې کوم یو خلق دغه انسان اتباع کا دا په غلطه لار نشي کېدی دا خلق په صراط مستقیم باندې دی نو دی وجنا معیار د هغه پہچان او معیار د حق دا ولایت دی دی وجنا مونږ دا خبره کړو چې کوم په صحیح طریقه باندې اولیاء دي رب دوستان دی رب محبین دی رب محبوبان دی رب سره محبت کا رب لا یزال دوی سره محبت کا والله دا هغه خلق دی چې دا په غلطه لار باندې نشي کېدی دا په صراط مستقیم دی والله دوی سره ناستا ستا د هدایت سبب ګرځي د دوی په نقش قدم باندې روانتیا والله ستا الله جل جلاله رسول الله ته رسي ستا غوث پاک ته رسي
تا علی شیر خدا ترسی هغه نه پس رسول الله او رسول الله دې رب ترسی او څوک چې رب ته ورسېده دا جنت ته ورسېده څوک چې جنت ته ورسېده دا خلق په آخرت باندې کامیاب او کامران دي دی وجنا مونږ او تاسو به څه شی ګورو علمیت به نه ګورو ما او تا به ولایت ګورو ولایت پسې به ځو ما او تا ها داسې علما چې هغه په خپله د خدای پاک اولیاء دي هغه خو بیا داسې خلک دي چې هغه خدای پاک په ځمکه باندې ټولو نه زیات مقربین دي او دا خبره مادي پر تاسو په وړاندې باندې وکړه چې خدا را دا مه وایې چې دغه مسلې پوښتنه ما دنه وکړه د ماله جواب راکړه دا پوښتنه ما دنه وکړه دراله جواب راکړه درکړی وي جواب له سره د علم انسان په ناحقه باندې کېدی شي خو معیار د حق دا څه شی دی دا ولایت دی چې انسان ولی دی که نه بس دا په حق دی او که انسان عالم دی ضروری نه ده چې په حق باندې ای به عالم به په حق به نه وي دا ضروری نه ده خو چې څوک ولی دی د رب دوست دی د رب مقرب دی په هغه کې دوه آپشن نشته یو آپشن دی چې دا کس په حق باندې دی صراط مستقیم باندې دی دا انسان او بیا چې خلق په صحیح طریقه باندې په ولایت باندې راشي چې کوم ولایت او دوستی د رب د طرف نه ده کومه چې رب یاد کړی ده کومه چې رسول الله یاد کړی ده هغه خلق چې په صحیح ولایت باندې راشي والله پروي زمین کې بیا دا هغه خلق دي چې زما استاد محبوب فرمایي چې رب تلاسونه کله اوچت کا رب یې نرد کوي رسول الله فرمایي رب نه څه وغواړي رب یې ورکوي که دعا ترې نه وغواړي رب یې ورکوي که پناه ترې نه وغواړي رب یې ورکوي رسول الله مبارک فرمایي چې څوک په صحیح طریقه د ولایت باندې راشي او د خدای پاک په صحیح طریقه دوست شي د الله مقرب شي د الله نیک بنده شي بیا یې چې رب نه څه غوښتې دي که دنیا یې تر غوښتې ده او که آخرت یې تر غوښته دی رب نه دی منع کړی رب د سوال نه دی مردود کړی رب د کائنات د طرف نه هغه هر څه درته ملوي